السلام علیکم. تاسو زما سره په دې سکرین سایډ باندې کتلی شئ چې یو هلک چې دی د هغه د سترګې بره زیزمه چې کومه ده هغه پړسېدلې هم ده او سره هم ده، او هغه یو ستن چې د هغه د ټوپۍ نه په کته راځوانده کړې ده. اوس دا څیزونه به ډېرو خلکو یا لیدلي یا به یې نه وي لیدلي، خو دا کوم کنډیشن چې تاسو ته په نظر راځي نو دا انفیکشن دی چې کومې ته غولونکي هم په پښتو کې ویلی شي، یا دې ته د غولونکي نه علاوه دلته پریسیپټل سیلولایټس هم کیدی شي. انفیکشن د آیلیډ چې کوم دی نو هغه کیدی شي، خو پخوانو خلکو به داسې کول چې کله به داسې غولونکی راوختو نو هغو به داسې ستنې دا روایات و چې به ستنه ژرنده که او هغه به یو څو ورځې وګرځول او د هغې نه پس به هغه انفیکشن ختم شو. د دې دا یو میت شانته و. نو اوله خبره خو دا ده چې د دې غولونکي سره یا د دې د ښه کېدو سره هیڅ قسمه تعلق نشته، چونکې بعضې انفیکشنز داسې وي چې هغه پخپله سبساید شي یا ختم شي، خو بعضې انفیکشن داسې وي چې هغه موږ د دغه ګریلو ټوټکو په وجه باندې زیات خراب کو او د هغې په وجه باندې سترګې چې دي یا بل څه د بدن څه بل څه حصه چې ده نو هغه بیا نوره هم خرابه شي. نو چې کله به دا انفیکشن چې کوم ماینر انفیکشن و یا بعضې ټایم کې به معمولي شان غولونکی و هغه به ختم شو، هغې به نو وکړو او هغه به خلکو وویستو، هغه به ختم شو. نو د خلکو به دا عقیده وه چې دا غولونکی چې کوم دی نو دا په دې ستنه باندې ختم شو، حالانکې د دې د هغې سره هېڅ قسمه څه تعلق نه و، نه دا په دې باندې ښه کېږي. د خبرې د وینا مقصد مې صرف دا دی چې کله داسې څه مسله وي هیلث ریلیټډ نو پکار دا ده چې هغه د متعلقه ماهر ډاکټر سره هغه ډسکس کړی شي یا د هغې علاج په ټایم باندې، ځکه بعضې ټایم کې بیا داسې وي چې په وخت باندې د یو مسلې علاج ونه کړی شي او دغسې په ټوټکو باندې هغه څیزونو د ښه کېدو موږ په تمه یو، هغه د هغې نه بیا ډېر زیات خراب شي. نو ښه خبره دا ده چې د دې ټایپ ټوټکو چې دا نه علاج دی نه سنت دی، نه په قرآن کې داسې څه دغه راغلی، نه په حدیث کې راغلی دی، او نه د دې د انفیکشن سره څه تعلق شته. نو د داسې قسمه ټایپ ټوټکو نه ډډه کول پکار دي او پکار دا ده چې د هغې پراپر علاج وکړی شي.